السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مونږ شروع کړې وه تختې نمبر 1 مفردات. مفرداتو کې مونږ یو څو حرفونه ویلي وو. زه مخکې بیا دی طا مخرج څنګه دی؟ بهرني دوه غاښونو د سیډ طرف ته ګس طرف ته ویښ سره ژبه ولګي، دې نه ادا کېږي مونږ سره طا. بیا دی ظا همغسې ژبه بره د مخکیني دوه غاښونو د هغې د ویښ سره په نرمۍ سره ژبه ولګي، هغې نه ادا کېږي مونږ سره ظا. بیا دی عین منځ حصې نه اواز مونږ راوباسو خولې طرف ته په سختۍ سره، هغې نه مونږ سره ادا کېږي عین. خیال به دا کوو چې عین به نه وایو الف سره، عین دا به غلط شي. عین د مرۍ نه په سختۍ سره اواز را ایستلو سره ادا کېږي عین. او دا د مرۍ د منځ حصې نه ادا کېږي وسط حلق. ورپسې دی غین د مرۍ اخري حصه خولې طرف ته بره چې کومه حصه ده هغې نه مونږ سره ادا کېږي غین. ادنی حلق ورته وایي، اخري حصه د مرۍ د خولې طرف ته، نو دې نه مونږ سره ادا شي غین. په سختۍ سره به اواز راوباسو نو مونږ سره به ادا شي غین. غین پسې دی د فا تعلق د شونډو سره دی او د برني مخامخ دوه غاښونه ثنایا علیات یې ورته وایي، د دې تعلق دې سره دی. دا برني دوه غاښونه چې کوم دي دا به لاندنۍ شونډې د پاسه کېدو مونږ سره به ادا شي او اواز چې راوباسو مونږ سره به ادا شي خیال به دا کوو چې پاتې نه جوړه نه کړو، دریو ټکو والا په داسې دا به مونږ سره بیا غلط شي او دا اواز چې کوم دی دا د داسې اواز دا به هم ترې ختمو، ډېر به پکې دا اواز هم نه پیدا کوو. دا به په نرمۍ سره د مخکیني دوه غاښونه په دې شونډو باندې کېدو او نرمۍ سره به ادا کړو مونږ سره به ادا شي. اوس راځو مونږه طا طرف ته. طا چې کومه ده دې د پاسه نقطه ټکې نشته، طا خالي ده ټکې نه لري. د غوا د پاسه یو نقطه ده، یو ټکی دی پې غوا د پاسه یو ټکی دی. دغسې په عین باندې هم ټکی نشته، په عین باندې هم ټکی نشته. د غین د پاسه یو ټکی دی غین. فا د پاسه هم یو ټکی دی